بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د جګر د صفایي په اړه کې او د صحت په اړه کې خبره کوو. جګر زموږ په بدن کې یو داسې حصه ده چې دا وینه صفا کوي زموږ بدن ته. بیا چې کوم خوراک موږ کوو د هغې نه توانایي هم دا جګر جوړوي. چې کله زموږ جګر خراب وي نو ټول جسم کمزوري. د جګر صفایي اوس ولې ضروري ده؟ د جګر صفایي ځکه ضروري ده چې کوم موږ روزمره خوراکونه کوو ډېر زیاتې تیزې مسالې شوې، دا کولډ ډرینکس وغیره شو یا د لوګي وغیره شو، دا نشې شوې، نو دا په جګر باندې بوج غورځوي. فیټي لیور یعنې د جګر چربي، جګر به چربي نیسي دې وجې، او معدې خرابوالی هم د دې د وجې راتلی شي، هیپاټایټس هم د دې وجې راتلی شي، او جسماني کمزوري هم د دې د وجې راځي. قدرتي چې کوم علاج دی نو هغه شید خوړل دي دی چې شید به ډېر زیات خورئ یا اوبه ډېرې زیاتې څښل، لس ګیلاس اوبه د ورځې تاسو څښئ، نو انشاءالله چې دا به پخپله صفا کېږي او دا مسلې به ورته نه راځي. نو هغه کسان چې کومو کسانو دا نشې مشې ډېرې زیات استعمال کړي دي یا سګرټ وغیره استعمال کړي دي او جګر یې چربي نیولې ده، جګر ګرمایش یې ډېر زیاته، نو د هغې لپاره ورزش ډېر زیات ضروري دی. دا ښه خوراکونه د هغې لپاره ضروري دي. د دې سره سره موږ هربل میډیسن تیار کړي دي، نو انشاءالله چې دا خوراک ورسره یو 10 ورځې وکړي، فیټي لیور چربي ده یا نور داسې قسم کې بیمارۍ دي د جګر، نو هغه به بالکل کلیر شي انشاءالله الرحمن. د دې سره موږ په زعفرانو باندې یو څه اخلي کوو چې د هغې هېڅ قسمه شکرانه وغیره نشته. چې 10 ورځې تېرېږي او تاسو هربل میډیسن استعمالوئ او زه په زعفرانو باندې ورسره دا صاف استعمالوئ، نو انشاءالله چې تاسو به الله پاک شفا درکړي. زموږ پته ځان سره نوټ کړئ، فقیر بن حاجي کوم روډ بغداد مردان. که څوک وایي چې یاره زموږ ځای لرې دی او موږ ته ډیلیوري پکار ده، نو د ډیلیوري هر قسم سهولت موږ سره موجود دی. زموږ نمبر ځان سره نوټ کړئ 0315 13 28 555 نمبر باندې.